أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سورة الأنفال 45 نمبر آیات دی 45 نمبر کی او پسې 46 نمبر کی هغه قوانین ذکر کیږي چې کوم قوانین او کوم اصول په وجه باندې الله تعالی مسلمانانو مجاهدین ته فتح ورکړي او سره د دینه چې هغه لګمي کمزوري په اسباب خو بیا هم الله فتح ورکړي نو هغه اصول ذکر دي. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو تاسو ایمان راوړی دي اذا لقیتم هر کله تاسو مخامخ شئ فئتن د ویډری د کافرانو سره په جهاد کې فاثبتوا نو ثابت قدم اوسئ تیخت سوچ مکوئ واذکر الله او یادوئ الله تعالی کثیرا ډیر زیات د الله تعالی ذکر ډیر زیات کوئ. آسمانی احکامو کې د الله تعالی ذکر واحد یو سیز د قرآن کې د سره کثیرا تاکید راغلی د ډیر زیات یې کوئ. باقي چې څومره عبادات دي لکه مونځ روژه حج زکات هغه کې کثیرا ټکی نشته دی. دیکھ یو سو اهم نکتو ته اشاره ده چې یو خدا ده چې د الله تعالی ذکر دومره آسان دی چې دی کې نه شرایطو ضرورت شته نه اودس ته نه قبلې د مخ کولو کې داسې هېڅ قسم مشکلات او سخت شرط ورسره لګېدلی نه دی او پایدې ډېره زیاته ده نو کثیرا ټکی ورسره په دې وجه نه ولګېد. نو دې ذکر کې په دې آیات کې دوه قوانین ذکر شو. یو دا چې د میدان جنگ نه تښتېدل او دویم به دې دوران کې د الله تعالی ذکر ډېر زیات کول. د الله تعالی د ذکر سره زړه مضبوطېږي چې زړه مضبوط شي نو خپې په خپله مضبوطېږي او چې کله زړه مضبوط نه وي نو بیا خپې څه چې د لاس نه هم صحیح کار نه کېږي لاس هم کار پرېږدي. نو د اهمې نسخې دي د مسلمانانو د فتح او د کامیابۍ اهم رازونه په دې کې دي. اکثر مفسرینو لیکلي دي چې مخکینی څومره جهادونه چې د مسلمانانو په لاس باندې شوي دي نو باغې کې فتوحات ډېر زیات او همیشه دپاره به لږ په ډېرو غالب وو. وجه دا وه چې په هغوی کې دا خبره انتهایي مضبوطه وه چې د میدان جنګ نه د تیښتې خبرې بالکل نه وي او ذکر اذکار په میدان جنګ کې د عام معمول و. د الله تعالی یادول په ډېرو طریقو باندې کېدی شي. حسن حسین کې امام جزري رحمه الله وایي چې د الله تعالی په احکامو باندې عمل کول د ځان د ذکر یو قسم دی. یعنی کوم اعمال چې شرعي اعمال دي نو شرعي اعمال سرته رسول د په خپله باندې ذکر دی اګر که تا په خپله باندې ذکر نه کړی نو په دې ترتیب سره د جنگ په دوران کې د جنگ شرعي اصول چې دي په هغې باندې عمل کول چا باندې ظلم نه کول هغه خلک چې کوم جنگي نه دي په هغې باندې لاس نه اوچتول د جنګونو چې څومره شرعي اصول دي په هغې باندې هغه شان عمل کول څنګه چې شریعت ویل دي دا په خپله عملا ذکر دی او په خوله باندې چې کله ذکر کوي په ژبه باندې په زړه باندې نو دغه جدا اقسام دي دغه ځان له فضایل لري. الله تعالی وایي لعلکم تفلحون دې دپاره چې تاسو کامیاب شي. په جنګ کې ثابت قدمي د الله ذکر هغه بهترین قوانین دي چې دا د کامیابۍ سره تړلې خبرې دي په دې سره انسان کامیابیږي. نو الله وایي لعلکم تفلحون دې دپاره تاسو کامیاب شي. دا لعلکم تفلحون د مخکینی د فثبتو واذکروا الله دپاره یو قسم له ترغیب او تایید شو چې ثابت قدمي اگر چې ګرانه معلومیږي په سخته کې د الله تعالی ذکر کول ممکن ده چې چاته ګران ښکارېږي لیکن ګران یې مه ګڼئ ستاسو ټوله د دنیا او د آخرت کامیابي هم په دغه کې پرته ده. نو دومره لوی کامیابۍ په خاطر باندې دا احکام لازمي عملي کړي. دا لعلکم تفلحون دا ترغیب د مخکینی اعمال شو. واطیعوا الله ورسوله تابعداري کوي د الله تعالی او د رسول د الله تعالی. دا دریم قانون شو. دریم قانون دې کې دا دی چې تاسو کله د کافرانو سره جنګونه کوئ نو دې جنګونو په دوران کې به د الله تعالی او د رسول مکمل تابعدار اوسئ. ستاسو شکل ستاسو اخلاق عبادات چې د شریعت پابند دي بالماضي پکې نه وي ظاهرا سیرتن او صورتن د شریعت مخالف نه وي د لاسونو هم داسې کارونه ونه شي چې هغه غیر شرعي تاسو له الله تعالی فتح لازمي درکوي
او که تاسو د لاسونو نه غیر شرعي کارونه کېدل په جنگ کې ګټ د کافرانو سره په جنگ کې لګیا وي خو د لاسونو نه غیر شرعي کارونه کېدل الله تعالی تاسو له فتح قطعا نه درکوي او تاسو سره بیا د الله تعالی امداد بالکل نه دا بل قانون شو د اطیع الله واطیع الرسول دا مستقیل قواعد د جهاد نه دي چې واطیع الله تابعداري کوي د الله تعالی او رسول او د پیغمبر د الله تعالی د اطاعت کې سلګونده کې باس ځنې خلک کوي چې یو اطاعت دی یو هغه وایي چې تقلید دی تقلید چې کم دی نو وای ناجایز دی اطاعت جایز دی ځنې خلک دسی وایي هغه دلیل دسی وایي چې اطاعت د الله دی ته ویل کېږي چې د الله تعالی خبره ومني په دلایل سره او بیا وایي چې تقلید ته ویل کېږي چې بې دلیل ومني دغه یو قسم لا جدا یو موضوع دی یو باب دی د فتنو درابر سره کول یو لاین دی خو لنډ دا ده چې د تقلید او په اطاعت کې فرق نشته دواړه یو شی دی او کوم خلک چې وایي اطاعت ته ویل کېږي چې هغه دلایل په بنیاد باندې نو مخکې بقره کې داسې مضمون تیر شوی دی چې واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان يهوديان په هغه سبب سي هغه سي اطاعت یو وکړي چې کوم شیطانانو د سليمان عليه السلام بادشاہي کې لوستل البته کې وتبعوا دي اطاعت دي اتباع ده نو البته کې خو دغه معنی دغه ناجایز معنی چې څوک کوي چې دا اطاعت او اتباع ته ویل کېږي چې دلایل په بنیاد باندې نو معنی به دا شي چې يهوديان په دغه ځکه کې په حق باندې ودسه معلومه شي حالانکه د هیڅ کوم نه مانی بهر حال باندې د الله تعالی منل او د رسول منل دا د قواعد د جهاد نه دی چې د کې با د دې په وجه باندې الله تعالی مسلمانانو ته فتح ورکړي نو دا هغه امور شو چې کم معنوي امور دي کافرانو نظر په ظاهري اسباب باندې او کافرانو د دین نه دي خبر او فتح په معنوي سيزونو کې دا کم چې قران ذکر کړی دي مسلمانانو ولا تنازعوا او تاسو اختلاف مکوئ نزاع چې کوم دا تنازعو نزاع اختلاف دا هغه اختلاف او هغه جګړې ته ویل کېږي چې کوم د فرقواریت ته ورسیږي د رأی اختلاف نه به ځین کې نه ده شوی رأی ته پیش کول شي خو ولا تنازعوا تاسو جګړه مکوئ د اختلاف جګړې ته ورسیږي اوس کله کوم اختلاف جګړې ته رسیږي د دې رسیږي سړی رأی مرکي او د رای نوروس د غرای واځي ورکې نه بل معنی په زور نافذایم چې زما رای بيخي و منای کینه منای نه بس زبې د سړي چل کوم د سړي رای پیش کول دا نزاع دا غلط کار دی رای هر سړی ورکول شي څومره کم خلک چې په جهاد پويږي په اسلام پويږي نو هر سړی رای ورکي او چې رچا تجربه څومره ډیره یو علم څومره سیوي د غرای مضبوطي او بدلای چې چا څومره تجربه کمه د غرای کمزوري بدلای نو رای هر سړی ورکول شي جهاد په باب کې خو البته د سر رای پیش کول چې باغی باندې کلک ودرېدل او مخالف رایګانو والا بالکل واجب القتل ګڼل دا کار انتهایی بدترین دی د څنګه کې الله تعالی حمد قراینه منع کړی دا د سر رای م پیش کوي چې بالکل لاغي منل تاسو بل باندې لازمي وګرځوي او جګړې ته ورسوي الله وايي کدا کار هم تاسو وکړو فتفشلوا تاسو به بوزدل شي وتذهب ريحكم او غلاړ بشر وبستاسو د مسلمانانو اندرونی اختلاف دو نقصانات ذکر شو یو نقصان دا د چې تاسو په بوزدل شي دا بوزدلی په دې انداز باندې جوړیږي چې کله سره د غټ جماعت حصي او لوی جماعت پس ولاړی نو سره چې کله خپل رائے پیش کوي خپل کار پیش کوي نو سړي خیال دی چې کنه دا یو زما خبره نه دا د یو غټ جماعت خبره ده او که زما د دې خبرې مخالفت چا کاو نو خو یو غټ جماعت یو لک خلقونه یو نو کزه شهید شم که زما سره ظلم وشي نو زما هغه جماعت به زمون سره ولاړی او زما ته پوس کوي نو په دې دوران کې سره یو زبردست بهادری فکر کې راولاړ شي او د انسان د ذاتی عمل او حرکت د انسان طبيعت د جماعت طاقت ښکاریږي د لوی جماعت رايو تخکاریږي کله تخپل صلاحیت چې کومه د جماعت صلاحیت وګڼي او جماعت خو د لوی شي نو خود به خود په انسان کې یو بهادری راولاړ شي جرأت پکې راولاړ شي چیرې مزه یوازې نه یم که زما سره زیاتې مو چې خو زه یوازې نه خو چې کله اختلاف صورت اختیار چې سره ځان لشي یوازې شي نو بیا د رای او د کار بيخي شخصي د په سر باندې نو چې دغه ټیم کې د رسوک مسترد کی نو بس ستاسو حوصله خراب شي چې زه یو کس یم دغه خبره مونږ نه منل شو بس خبره لاړه ختم شو نو اختلاف په صورت کې به انسان کې بوزدلی ولاړیږي
وتذهب ريحكم او لاړ بشي رعب ستاسو کله چې دشمن ستاسو اندرونی حالاتو نه خبر شي چې دوی کې اتفاق نشته او مینځ کې دشمنیان فرقواریتونه لري نو دشمن وبتا باندې زور ورشي وبتا باندې بیا روب راشي او ستاره چې کوم دشمن باندې به ختم شي او دشمن به دا سوچ وکړي چې وسه دی وهل انستګرام کار نه وسه یو خبر هم نه منم یو خبره ته ولام غوږ نکدم ځکه چې وسه داسې ختمېدو په صورت کې دی دا قوت نه لري اتفاق نه لري نو دشمنانو باندې روب راوستل او په خپل باندې بهادر جوړېدل د دې لپاره لازمي خبره ده چې تاسو بل اختلاف نه ځان لري ساتي همدا اهم نسخې دي چې کم شعوري کافران دي خاص کر اهل کتاب د فریمسن کارکنان هغه دا نقطې مطالعه کړې دي او د دې نقطو پسې لګېدلې دي او قطعا مسلمانان او اسلامي خلک دې ته نه پرېږدي چې هغه په یو اسلامي مسله باندې متفق شي او د خپل ورولۍ لپاره او د خپل مشترکت دین لپاره په شریکه باندې کار وکړي هغه ځکه چې بدا ناکام چې کوم ځکه اسلامي ریاستونه دي اسلامي نظامونه دي شعوري خلک حکمران دي او قرآن او حدیث باندې غي پويږي هغه ځکه چې دا خلک ډېر سخت کامیاب دي اسلام خلاف سخت فرقواریتونه جوړ کړي دي کوم ځکه چې خلک مشران په دین باندې نه پويږي اگر که دا د کافرانو سره ولاړ هم نه دي لیکن په خپل قرآن خپل دین باندې شعوري تور پويږي نه چې پويږي نه دغه کم دغه نه پوي دغه کمزوري نه غوي زبردست فائدہ پورته کوي او ځنی هغه چې بس په یورپ کې پیدا شوی غټ شوی خلک دي او بیا راغلي دي غره دین سخونه د قرآن نه دی وسوري نه خبر دي بلکې دا هغوی فکر عملاً چې کوم دی نه د قرآن خلاف معلومیږي دا غیر رائے چې کوم نه دا غي خیال د قرآني تعلیماتو په مقابل کې معلومیږي اگر که د خلکو د غولولو لپاره به یو څو ورځو کې غټ غټ دعوی مو کی خو دغه دعوی د څو ورځو پورې بیا ختم شي نو الله تعالی وایي تاسو اختلاف مکه وایي بتبشلو تاسو به بزدل شي وتذهب ريحكم تاسو روب ختم شي واصبروا او تاسو صبر کوئ څه شي باندې صبر کوئ مخکې موږ ویل چې ولا تنازعوا تاسو اختلاف مکوئ اختلاف څنګه جوړیږي او اختلاف په کوم صورت کې را پیدا کیږي دغه اختلاف د ځان بچ کولو باندې تاسو ځان کې صبر ماده پیدا کړئ چې دا اختلاف جوړ نشي اوس ګوره دا اختلاف چې کوم دی اختلاف د ختمولو لپاره بهترینه مخکې الله ویلو چې اختلاف مکوئ نقصان دار بزدل کیږي اوس وایي چې صبر وکړئ مطلب دا چې دا صبر د اختلاف لپاره علاج دی تاسو چې کله صبر کوئ نو اختلاف په خپل باندې ختميږي موږ د اختلاف د پیدا کېدو هغه صورت ویلو چې اختلاف په دې طریقه باندې پیدا کیږي سړی یو د سر رائے لري چې هغه رائے بيخي حتمی رائے چې دا رائے بيخي یقیني ده او د مخالف رائے زقت عن منم دا باطل ده نو اوس هغه چې کله رائے د صاحب خلاف باندې راشي د ګڼو مجاهدینو مسلمانانو رائے صاحب خلاف باندې رااله او ته خپل رائے قطعي رائے ښکاري چې بيخي دا ټیک ده او د مخالف غلطي دي نو بیا په دې صورت کې به دغه حکم منل ته بيخي مشکل ګران ښکاري نو دغه رائے برداشت کول به ته ګران ښکاري الله وایي چې هر صورت شي کته برداشت کولای شي کنه شي برداشت کولای کستا خوخت او کنه خوخته خو د کم صورت کې اختلاف ورته کېږي د اختلاف د ځان بچ کول لپاره واصبروا صبر کوي دغه خبري برداشت ستاسو طبيعت نه مني خو برداشت وکړه یو سړی د بشریت برابر دی خو مسلمان سړی دی ستاسو نه غواړي چې د دې مشر شي خو بس صبر کوه برداشت وکړه نو صبر د اختلاف د ختمولو لپاره علاج اوس صبر چې کوم دی کافي ګران کار دی سړی یو خبره اړه نه مني او سړی بزان ټینګ کړي چې راز بس نه مې خیر د مخالفت بنه کوم اس په من کوم غلي بناستم اوړي غواړي نه نو دا کار واقعي ګرانم دی ځکه چې کوم خبره د رائے خلافي نو زله خو بل ټول جسم باندې اختیار لري نو دا کار لګران دی چې ګران دی نو الله تعالی اسانه ورته لپاره یو ترغیبي حکم ذکر کوي او فرمایي چې ان الله مع الصابرین یقینا الله تعالی د صبر کوونکو سره دی دا کار به تا ګران ښکارېږي دا صبر کول برداشت کول دا ګران مشکل معلومیږي ځکه ستاره طبیعت خلاف دی ستاره رائے خلاف خزان ټینګه اختلاف نه ځان بچ کا نو الله تعالی ملګرتیا او مرسته در صبر کوونکو سره بیا راځي بیا د الله تعالی مرسته کوي دغه شان د کې په اسلام باندې په داسې حالاتو کې ټینګېدل چې هغه حالات نامناسبي د اسلام مخالف قوتونه برسر اقتداري او دغه کې اسلامي احکام باندې عمل کول کافي مشکلي خو په دې حالاتو کې بیا هم مسلمان پاتې کېدل او په دین باندې صبر کول
دا داسې صورت ده چې الله تعالی به بیا ستا مرسته خامخا کوي او د آسماني امداد به ستا دپاره خامخا راځي لکه څنګه چې صحابه کرام یې واضح مثال دی ولا تکونو تاسې مه کېږئ کالذین په شان د هغه کسانو خرجو چې هغوی وتلي من دیارهم د خپلو کورونو نه دې ځګن کې یو بل هغه څیز چې د مسلمانانو دپاره او د جهاد دپاره او د مجاهدینو د فتحې دپاره انتهایي مضر دی د هغې نه منع کېږي کوم څیز چې په دې آیاتونو کې منع شوې ده اشارتاً او د کافرانو د مکې والا احوالو ته پکې اشاره شوې ده د هغې ذکر شوی دی نو دې کې مفسرینو لیکلي ده چې یو خبره پکې دا ده چې الله تعالی وایي تاسو د هغه کسانو په شان کې مه جوړېږئ چې هغوی د خپلو کورونو نه راووتل بطورا په تکبر سره ورعاء الناس یې په ځان ښودل خلکو ته مطلب یې دا دی تاسو کله جهاد کوئ نو جهاد په لاره کې د یو څو خبرو نه ځان وساتئ یو دا ده چې په خپل قوت باندې په خپلو افرادو باندې به نازېږئ نه چې زموږ خلق باصلاحیته دی ماهره دی بهادر دی وسایل زموږ ډېر دي کلک دي دا خبره به چېرته نه کوئ بلکې به د ټولو صورتونو کې به تاسو عاجزي کوئ او د الله تعالی د امداد په انتظار به اوسېږئ که الله م امداد وکړو فتح شته که الله م امداد ونه کړو نو د سره د ډېرو اسبابو او افرادو شکست خوړلی او مثالونه یې واضح دي نو هېڅکله هم په خپل قوت او په افرادو په وسایلو باندې نازېدل د دې نه شریعت منع وکړه چې په وسایلو په افرادو باندې نازېږئ په ظاهري اسبابو به قطعا اعتماد نه کوئ او دویمه خبره دا ده چې د جهاد په لاره کې به د خودغرضۍ نه ځان بچ ساتئ خودغرضي به نه کوئ چې کار د دین لپاره کې ظاهرا شکل د دین دی خبره د دین ده خو غرض د پکې بل دنیاوي نیول دی دا کار به نه کوئ لکه څنګه چې ابو جهل دا کار وکړو دې ځکه کې دا کومه اشاره چې میلاو شوې ده چې خرجو من دیارهم اکثر مفسرینو لیکلي ده چې دا ابو جهل کارنامه وه ابو جهل چې کله د کور نه راووتو د زرو کسانو سره او ډېر زیات عسکري او جنگي وسایل ځان سره پوره راغستلي وو کله چې دې میدان ته رالو نو دک یو څو خبرې یو دا وه چې د تکبر نه ډک او دویمه خبره دا وه چې دا غټ ارمان و چې زما دا جنگي انداز چې کوم دی نو په دې غونډو عربو کې مشهور چې ابو جهل دونه بهادر سړی دی چې داسې لاړ او قافلې بچ کړه دومره مسلمانانو ته ماتې ورکړه چې دا خبرې زما مشهورې شي نو ښه خوند به وکړي ډېرو روایاتو د ابو جهل احوال نقل کړي دي چې کله ابو جهل د خپلو ملګرو سره راغی د میدان جنګ ته ځان راورساو وړاندې موږ ویلي چې مسلمانان چې په کوم ځای باندې دیره شو د میدان جنګ په کومه کناره باندې دیره شو هغه مدینې ته نږدې و قافله د دریا په غاړه باندې لاړه یعنی د مسلمانانو نه مکمل لري او د ابو جهل د لښکر په نگرانۍ کې مسلمانانو لاسو ته نه رسېدو نو چې کله قافله د مسلمانانو د قبضې نه بهر شوه ابو سفیان په ابو جهل پسې کسان راولېږل ورته یې وویل چې داسې وکړئ چې واپس راشئ مکې ته مخکې پیشقدمي مه کوئ ستاسو د تللو نور ضرورت پاتې نه شو قافله موږ راویستله محفوظ راورسېدله ابو جهل دا خبره رد کړه ویل نه ما ته پته ده چې قافله محفوظه د قافله لاړله خو زه داسې کور ته واپس کېږم نه زه به ځمه د بدر میدان ته او د بدر په میدان کې به زه 3 ورځې جشن مناومه چې ما مسلمانانو له ماتې ورکړه خپله قافله مې دې ازاده کړه د دې دپاره چې هلته کې زما نوم خور شي په مکه کې په عربو کې چې ابو جهل داسې بهادر دی نو د دې خپل ځان د شهرت دپاره ابو جهل چې د کم کار دپاره راوتی هم یوازې د قافلې دفاع نه وه خپل ځان شهرت یې غټ ارمان نو دې ځکه کې الله تعالی د دغې نه منع وکړه چې خودغرضي به دې لاره کې نه کوئ یو داره تکبر به نه کوئ په خپلو شیزونو به نازېږئ نه دویمه داره خودغرضي به نه کوئ چې مشهور شم او مقبولیت مې پیدا شي خلک مې قدر او احترام کوي دې خبرې نه ځان وساتئ درېیمه خبره دا ده چې د کافرانو سره په جنګونو کې د مشابهت نه ځان وساتئ ابو جهل کافرو د هغوی چې کوم جنګ کړی د جنګ دپاره راوتلي دي د تکبر نه م ډک د ریاکارۍ نه م ډک د خودغرضۍ نه م ډک نو دغه خوشي مرضونو کې به تاسو د کافرانو سره مشابهت قطعا نه کوئ بیا به الله تعالی تاسو له فتح درکوي نو دې وجه باندې د مسلمانانو همدغه عقیده ده چې کوم خلک د اسلام دپاره جنګېږي هغوی شکل به اسلامي د هغوی اخلاق به اسلامي د هغوی د مسلمانانو سره معاملات به اسلامي نیت به خالص شي چې د الله تعالی دین غالب شي د الله تعالی د دین د غلبې نه اخو به هېڅ ارمان نور نه د خاورې دپاره جنګ او د قوم دپاره جنګ د الفاظ به د هغه نه دغه د خولې نه به داسې الفاظ نه وځي بس دې دپاره به یې چې لعلی کلمت الله چې د الله تعالی دین غالب شي دا به اخلاص وي او دا باقي ټکي چې پکې را داخل کړي نو دا اخلاص نه خبره بل طرف ته روانه شي
نو الله تعالی وی ولا تکونو تاسو مکه کوي کلذین پشان د هغه کسانو خرجو چې هغه وتلی و من دیارهم د خپل کورونو نه چې دا ابو جهل او دغه ملګریو بطورن په تکبر سره ورئا الناس یبزان خودنی خلکو ته چې خلک رانه خبر چې بهادر دي ويصدون او دی بندول خلق عن سبيل الله د الله د لارینه د الله د لارینه خلق بندول مطلب دا د جدي مسلمانانو په قتل پس راغلي او دا غوی د کمزوري کولو بس مسلمانان مجاهدین وهل شهیدان اول دا خود به خود معنی اسلام کمزوري کول خلک دین ناړول کله چې د دین سپایان شهیدان شي نو ښکاره خبر د دین باندې بعمل څوک کوي د ضرور په منځ کې به کمزوري بدن باندې عمل څنګه کوي چې کله مجاهدین نه نو ودی وجمانه الله تعالی وایي چې ويصدون عن سبيل الله د بندول خلق د الله تعالی د لارینه ظاهر خدا سے وجه قافلې دفاعي کوله خو د قافلې دفاعي واځ نه و اصل کې د مجاهدینو شهید کول په سر راغلي صحابه کرام وو شهید کول په سر راغلي لکه بده کامیاب شوی وي بیا خو مسلمانانو بدن باندې عمل څنګه کوله نو ساتو جنگونه به وایي د سینې چې د کافرانو سره کې مشابهتي پدې کې چې خلک بدن عمل کوي دی ودنه پرې او دا شان تکبر په خپل وسایل ناس کول او د خپل شهرت ارمانونه کول دا کسی په اسلامي جنگونو کې نه والله بما يعملون محيط او الله تعالی په هغه سمانه چې داخله کې کوي محیط راګراون کې دی یعنی د ټول کارون الله تعالی علم او قدرت سره تی خبر دی علم کې هم دا خبر داخلي تی خبر دی د قدرت لاندې هم دی الله تعالی هر څه کولی شي